الرحیم پارہ نمبر 18 سورة النور آیت نمبر 61 صفحہ 571 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورة آیت مبارکہ متعلقہ ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو أشتاتا تاسو باندې هیڅ ګناه نشته که تاسو په یو ځای باندې روټۍ خورئ یا خوراک کوئ او اشتاتا یا بیل بیل خورئ. دا آیت مبارکه د بعضې صحابه کرامو متعلق هغه نازل شوی چې بعض صحابه کرام هغوی به ماښام ماسخوتن کور ته ډېر ناوخته راله او ټول کور والا به د هغه په انتظار باندې ناست و چې هغه به راځي نو بیا به روټۍ خورو. یا بعضې به د غرمې ډېر ناوخته نازل کو چې په دې کې څه ګناه نشته که د کوره څه افراد یو ځل روټۍ وخوري څه افراد بیا وخوري یا ټول جدا جدا اخري نو په دې کې څه ګناه هغه نشته. البته برکت الله تبارک وتعالی په دې کې ایښی دی چې په یو ځای باندې خو که چېرته عذر رالو مثال په طور باندې یو کس دی د کور هغه لیټ دی د شپې 11 لسه ناوخته راځي د ډیوټۍ نه یا چېرته تللی دی یا غرمه دومره ناوخته راځي چې نور افراد د کور هغوی ته مشکلات دي او هغوی اوږي دي هغه نور دې ته روټۍ وخوري هغه ته د خپله حصه هغه پرېږدي. دغه شانتې بعضې ملګري وي کمرو کې او هغوی په نوکرو باندې وي 8 ملګري 4 ملګري یو ځای شوي وي څه یو ټایم راځي څه بل ټایم راځي خرچې یو ځای اچولې وي نو یو بل ته انتظار کوي نو د بعضې خوب خرابېږي بعضې اوږې وي بعضې بیمار وي روټۍ ته زړه زړه کېږي نو په دې کې څه اشکال نشته بس خپله حصه دې ترې هغه والي او بقایا دی هغه ته روټۍ خورئ لکه یو حدیث مبارک کې راځي یو صحابي رضی الله تعالی عنه هغه درخواست وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ روټۍ خورو خو مړیږو پې نه او ختمه شي. نبي علیه السلام وفرمایل شاید تاسو په بیله بیله خورئ وی اوجي وی نه دا په یو ځای کښېنئ په یو ځای باندې کښېنئ په یو ځای وخورئ بیا به ماړم شئ برکت به هم پکې راشي او روټۍ به هم کافي شي. هماغه شانتې وشو هغه بیا ووی سوره دې پس یا رسول الله بلکل اوس پکې برکت هم راغلی دی او مونږ مړیږو هم نو هغه صورت دی چې عام حالت وي او عذر نه وي. یو مسله کې چې عذر راشي نو خامخا شریعت مطابق دی هغه واچولی شي. یا لکه نن سبا عام طور په دې شادي حالو کې داسې کېږي چې ټول په یو ټیبل باندې ناست وي یو خو دا چې یو بل نه لرې وي نو بیا خیر دی خو مثال په یو ټیبل باندې 2 پینډې جوړې کړي هغه نه پوره کېږي اکثر چې کم دی نو کمی راشي رستنو ته بیا هېڅ هم نه وي د دې وجې نه چې هغه ټولو ته بیل بیل شی میلو شي که دای ته اتفاق والا داسې یو صورت جوړ کړی شي چې یاره 5 کسان هغه چې کم دی نو په یو ځای باندې کښېني او یو پینډه کېږي او په یو لوښي کې بد نه دي کتل پکار دا خو چې کم دی نو ګناه ده چې یو کس د مسلمان جوټې ته بد وګوري. دا پکې دویم حکم هغه ذکر شو. دریم حکم هغه دا دی چې فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. الله فرمایي چې کله تاسو کور ته داخلېږئ نو د کور والا خلکو باندې تاسو سلام کوئ. فاذا دخلتم بیوتا کله چې کور ته داخلېږئ نو کور کې چې څوک وي په هغوی باندې سلام کوئ، موره پلار وروڼه خویاندې کور والا
باقاعده په دې باندې سلام کور ته داخلېدو سره دا سلام کول دا د الله تعالی حکم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې باندې باقاعده عمل کړی دی. سنت طریقه ده چې کور ته مونږ داخلېږو باقاعده سلام به کوو. چې لوی سلام کوي نو واړه به هم دا سلام زده کوي. نن مونږ دې وړو نه ګیله کوو چې دی کور ته راله او سلام یې ونه کړو. دا غلطي زمونږ ده. په ډېرو څیزونو کې زمونږ خپله غلطي وي. د هغه وړو بیا داسې کار شروع کړی وي مونږ چې کور ته راشو نو سلام نه کوو. نو ماشومان هغه نه زده کوي. ماشوم به هله زده کوي چې مونږ کور ته راځو سلام به کوو. او په ښځه باندې به هم باقاعده سلام کوو. حضرت شیخ صاحب دی الله قبر نو نړه کي هغه وی ما یو ځای کې ترجمه کوله نو دا مې وویلې چې کله تاسو کور ته داخلېږئ او کور ته لاړ شئ نو مور او پلار باندې داسې ټولو باندې که نور سکني ښځه دي وي نو په ښځه باندې به مې چې السلام علیکم. وی پښتون راته راپاڅېدو یو شیخ صاحب مونږ به دومره بې غیرته یو چې په ښځو به سلامونه کوو. چې پښتنو ته دا غیرت ښکاري چې یعنې ښځه هغه سپک شی دی. نعوذ بالله من ذلک. اوس خو لا ګزاره کوي دا علما محنت کوي دا تبلیغي حضرات کوشش کوي. یو څه نه څه ګزاره وشوه پخوا به دې پښتنو وي وایي د ښځې سره چې څوک روټۍ ته کېناست وایي دا غټ دله دی. ښځې سره به روټۍ ته وړي کې یو کس او باقاعده د ښځې سره یې جګړه وه بیا چا بهر راوویستو د هغه راووتو نو چا ورته وي چې یاره دا خیر دی ګزاره کوه دا ما باقاعده په خپله دا په سترګو دا واقع ولیده. سپلی یې وویسته داسې وغورځوله وایي ښځه څه ده خو دا سپلی ده. وایي ښځه څه شی دی وایي دا سپلی ښځه ده. مې نه وویل داسې لیونی ښځه اوس څه کم دی نو وایي دا یا سپلی وایي دا سپلی یا بله سپلی بدله به ووالمه بله به والمه. نو داسې جهالت دی. په هر حال چې مونږ لږ درې کار وکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وي